أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سنا د هغه الله د پاره دا چې هغه د اسمانونو او د ځمکې د هر څیز مالک دی او په آخرت کې هم خاص داغه د پاره سنا ده. هغه د حکمتونو خاوند دی او د هر څه خبر دی. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سچي پزمکه کې ننوځي او سچي د ځمکې نه بهر راوځي او سچي د اسمان نه راکوزيږي او سچي اسمان ته ورخيږي د هر سيزنا هغه خبر دی. هغه رحم کون کې او بهون کې دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. انکار کون کی وای سوجدا چې قیامت په مونږ ناراضي ورته وایا زما دی پخپل عالم الغیب رب باندې قسم وی چې خامخا به در باندې راضي. داغنا د زری همرسیز نه په اسمانونو کې پټ دی او نه پسمکه کې نه د زری نه لوی او نه د زری نه وړو کې ټول هر څه په یو سرګن کتاب کې درج دي او دا قیامت به ذکر راځي چې الله بدله ورکړي هغه کسانو لا چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کوي. دا غوي د پاره بخانه ده او د عزت روزي ده. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم خلکو چې زمونږه آیاتونو لا د شکست ورکول زور لګولې دي دا غوي د پاره بدترین قسم دردناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اے نبی صلی الله علیه وسلم عالمان خلق ته خپته ده چې کوم سیس پتا باندې ستاسو رب د طرف نه نازل کړي شوی دی هغه سراسر حق دی او د غالب او د استایل شوی الله لار خي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. کافران خلق توای آیا مونږ تاسو ته داسې سړی وخیو چې هغه تاسو له خبر درکوي چې هر کله تاسو د بدن ذره خوري وري شوي وي نو د نوي سر نه با بیا را پیدا کړی شي. معلومه نه ده چې دا سړی په الله پوری دروغ کړي او کلیونه شوی دی. نه بلکې کم خلک چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې مبتلا کیدونکي دي او هغوی سخت بیلاری شوی دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء
والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دوی چرتا هغه اسمان او زمکه ته ندی کتلی چې دوی د وړاندې او د رستونه راګیر کړی دي؟ کومنګ اوغاړو نو مونږ به دوی په زمکه کې خخ کړو یا به پری د اسمان سټوټې راو ګرځو. په حقیقت کې پدې کې خامخا نخښتا د هر هغه بنده د پاره څوک چې الله ته رجوع کوونکی دي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږه داود علیہ السلام لا د خپل طرفنا ډیر فضل ورکړی وو. مونږ حکم وکړو چې اے غرونو داغه سره आवाज یو کړئ او هم دا حکم مونږه مرغو ته وکړو. مونږ وسپنه داغه د پاره نرم کړه چې تتری زغری جوړوا او داغه کړای ټیک په اندازه سره دا. اے آل داود نیک عمل کوئ، تاسو چې څه عمل کوئ هغه زو وینم ګورم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سليمان عليه السلام د پاره مونږه هوا تابع کړه. د سحر په وخت کې داغه مزل دیوی میاشتې دلاري همرا او د ماخام په وخت کې داغه مزل دیوی میاشتې دلاري همرا. مونږه داغه د پاره د ولی کړي شوی تانبې چې نه وبېولا او داسې پیریان مو داغه تابع کړل چې د خپل رب په حکم سره به داغه په وړاندې کار کولو. په هغه کې چې با چا زمونږ د حکم نه مخ اړو هغه ته به مونږه د لمبوزن ور مزور سکولا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هغوی با داغه د پاره داغه د مرزا سيزونه جوړول، دنګي آبادیانی، تصویرونه، د لوی لوی هوز غوندي لوخي او د خپل زینا نخوزیدونکو درانه درانه دیګونه. اے آل داود عمل کوي د شکر په طریقه باندې. زما په بندگانو کې لک خلق شکر گزار دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا چې کله مونږه په سليمان عليه السلام باندې د مرګ فیصله وکړه او پیریانو ته داغه د مرګ پتا په بل هیڅ ذریعہ اونې لګیدا سیوا د هغه وینونه چې داغه همسای خړلا. په دې طریقه چې کله سليمان عليه السلام را پریوتو نو پیریانو ته دا خبره ښکارا شوه چې کچري هغوی په غیب په هدله نو د ذلت په دې عذاب کې به مبتلا نه وي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د پارا
داوی په خپل کور کې یو نخه موجود و دو باغونه خیر او ګس اختا خپل رب چې کم رزق درکړي دي هغه خوري او داغه شکر وباسه ملک خپا کیسه دي او پروردگار دې بخونکې فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل لیکن هغوی مخواړو اخر دا چې مونږ په هغوی بند ور اوښلو او سیلاب مو پی ور پرې خو دو او د مخکینو دوه باغونو په بدل کې مو ورلا دوه نور داسې باغونه ورکړل چې په هغه کې د ترخو میوه او د جوکی ونی وي او سلګي شان د بیر ونی ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور داوا د هغوی د کفر بدلا چې مونږ ورل ورکړه او داسې بدلا مونږ د ناشکر انسان نسیوا بل چاله نه ورکو وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين او مونږه د هغوی او د هغوی د هغه کلو په منځ کې چې مونږ پکې برکتونه کې خودلی وو ښکارا کلی آباد کړی وو او پاغي کې مو د سفر فاصله په یو اندازه مقرر کړی وي په دې لارو کې شپه او ورځ خپه امن سره ګرځي راګرځي فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لیکن هغوی ویل چې ای زمونږ ربا زمونږ د سفرونو فاصله وګدې کړه هغوی په خپل ځان ظلم وکړو اخر دا چې موږ د هغوی نه قصه جوړ کړه او هغوی مو بالکل خوارو وارو کړل یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هر هغه سړي د پاره چې ډېر صبر کوونکې او شکر ایستونکې وي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين داوی په معاملې کې ابلیس خپل ګمان صحیح ومنډو او هغوی ټول داغو پیروي وکړه سوا د مؤمنانو دی ویوړې دلینا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ په هغوی باندې شیطان ته څه اقتدار حاصل نه وو لیکن سچي وشو هغه د دې لپاره وشو چې موږ دا معلومول غوښتل چې څوک د آخرت منونکي دي او څوک د آخرت په باره کې په شک کې دي ستارب په هر څه نگران دي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير اے نبی صلی الله علیه وسلم دې مشرکانو ته وایا چې را وبلې خپل هاغه معبودان کم چې تاسو د الله نه بغیر خپل معبودان ګڼل دي هغوی نه په اسمانونو کې د ذری همرا د سسیز مالکان دي او نه پزمکه کې هغوی د اسمان او د زمکه په ملکیت کې شریکان هم نه دي په هغوی کې هیڅوک د الله مددگار هم نه دي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى
إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په دربار کې سفارش هم د چا د پاره فائدمند کې دی نشي بغیر د هغه کسنا چې د چا د پاره الله د سفارش اجازه ورکړي وي. ان تر دې پوری چې کله د خلکو د ظلمونو نه ير لری شي نو هغه با د سفارش کوونکو نه تاسو کړی چې تاسو رب څه جواب درکړو. هغه به وایي چې ټیک جواب میلاو شوی دی او هغه اوچت او لوی دی. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه تاسو کړه د اسمانونو او د ځمکې نه څوک تاسو له رزق درکوي. ورته وایا الله اوس په مونږه او په تاسو کې ضرور یو په هدایت باندې دی یا په ښکارا گمراهۍ کې پروت دی. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هغوی ته وایا کم جرم چې مونږ کړی وي داغه تپوس با تاسو نه کیږي او سو عمل چې تاسو کوی داغه تپوس با زمونږ نه کیږي. وایا زمونږ رب با مونږ راجم کړی بیا به زمونږ په مینس کې ټیک ټیک فیصله وکړي. هغه داسې زبردست حاکم دی چې په هر څه پوهه دی. قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. دوی ته وایا لکه ما ته هغه هستیانی راوخی کوم چې تاسو داغه سره شریکان کړی دي. هرگز نه زبردست او پوها خو بس هم خاص هغه الله دی. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ټولو انسانانو لپاره زیره ورکونکې او يرونکې لګلې لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دا خلک تاسو ته وایي چې هغه د قیامت وعده به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ورته وایا چې تاسو د پاره د یوې داسې ورځې نیټه مقرر ده چې داغه پراتلو کی تاسو نه یو سات رستواله کولای شئ او نه یو سات مخکې راوستل شئ. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. دا کافران وایي چې مونږه هرگز نه دا قرآن منو او نه هغه کتاب منو کم چې د دینه مخکې راغلی دی. کاش چې ته د دې حال په هغه وخت کې ووینې کله چې دا ظالمان د خپل رب په دربار کې ولاړ وي. په هغه وخت کې با دوی په یو بل باندې الزامونه لګوي.
کم خلک چې په دنیا کې دباو ساتل شوی وو هغه به ځان غټ قانون کو خلکو توای چې کچري تاسو نه وې نو موږ به مؤمنان قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين هغه ځان غټ ګړون کې خلک با دغه دباو ساتلو شو خلکو ته جواب ورکړي آیا مونږ تاسو د هغه هدایت نه منې کړی وای کوم چې تاسو ته راغلي وو نه بلکې تاسو په خپل مجرمان وای وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هغه د باو ساتلې شوی خلک با د غزان غټونکو خلکو ته وایي نه بلکې د شپې ورځې مکرونه وو چې تاسو به مونږ ته ویناګانې کولې چې مونږ دې د الله سره کفر وکړو او نور څوک دې دغه سره شریکان جوړ کړو اخر چې کله دا خلک عذاب ویني نو په خپل ځلونو کې به خپېمانه وي او مونږ به د دې کافرانو په غاړو کې پټای اچو آیا خلکو ته د دین سیوا بل څه بدل ورکړي کې دي شي چې څنګه عملونه داوي وو هم هغه سي بدل دي بیا مونږ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون هیڅ کله داسې نه ده شوی چې مونږه یو کلی ته یو خبردارون کې لګلې وي او دغه کلی مالدارو خلکو دا نوی ویلي چې کم پیغام تارا وړې دي هغه مونږ نه منو وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين هغوی همیشه دا ویلي دي چې مونږ ستاسو نه زیات مال او اولاد لرو او مونږه هرگز سزا مندون کی نه یو قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما رب چاته فراخ رزق ورکول غواړي هغه له فراخ ورکوي او چې چاله محدود رزق ورکول غواړي هغه له محدود ورکوي لیکن اکثر خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون دا ستاسو دولت او ستاسو اولاد نه دی چې تاسو مونږ ته رانږدې کوي هو چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دا خلک دی چې د دوی د پاره د دوی د عمل د چنده بدله ده او دوی با په دنګو لوړو مانو کې په اطمینان سره اوسي والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون پات شو هغه خلک
چې زمون د آیاتونو د ښکته کولو د پاره کوششونه کوي نو هغوی به په عذاب کې اختوي. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب په خپل بندگانو کې چې چاله غواړي فراخ رزق ورکوي او چې چاله غواړي محدود رزق ورکوي. چې تاسو خرج کوئ هم هغه داغه په ځای تاسو لا نور درکوي. هغه د ټولو رزق ورکوونکو نه بهتر رزق ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. او په کوم ورځ چې هغه ټول انسانان راجمع کړي بیا به د فرښتونو تپوس وکړي آیا د خلکو ستاسو عبادت کولو؟ نو هغوی به جواب ورکړي پاک دې ستا ذات زموږ تعلق خو ستا سره دی نه چې د دې خلکو سره. په اصل کې دوی به زموږ نه بلکې د پیریانو عبادت کولو. په دې کې اکثر خلکو په هغوی باندې ایمان راوړی وو. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه وخت کې به مونږ وایو چې نن په تاسو کې نه څوک چاته فائدہ رسولی شي او نه نقصان، او ظالمانو ته به وایو چې اوس د دوزخ د هغه عذاب مزه اوسکئ چې تاسو به دروغ ګڼلو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دې خلکو ته چې کله زمونږ صفا آیاتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دا سړی خو بس دا غواړي چې تاسو د هغه معبودانو نه واوړئ د کوم عبادت چې تاسو پلار نکونو کولو. وایي چې دا قرآن خو تش دروغ دی د ځانه جوړ کړی شوی. دې کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل چې دا خو ښکارا جادو دی. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. حالانکه دې خلکو ته مونږ نه اول سی کتاب ورکړې وو چې ګني هغه دوی لولي او نمو ورته ستانه مخکې څوک خبردارونکي ورلېګلې وو. د دوی نه مخکینو خلکو دروغ ګڼل دي چې مونږه هغه لور کړی وو. د هغه لسمه برخه ته هم دوی نه رسیدلی.
لیکن کله چې هغه زمونږ رسولان دروغ وګڼل نو وګورا چې زمونږ سزا څومره سخت و. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زه تاسو ته بس د یوې خبرې نصیحت کوم. د الله د پاره تاسو یو او دو یو ځای شي او خپل دماغ کو جنگوي او سوچ وکړئ تاسو په ملګری کې اخر داسې کوم خبره ده چې هغه د لیونتوب وي. هغه خو د یو سخت عذاب دراتلو نه مخکې تاسو د پاره خبردارون کې دي. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته وایا چې ما تاسو نه سو اجر غوښتلی وي نو هغه دې تاسو مبارک شي. زما اجر خو د الله په ذمہ دی او هغه په هر څه باندې گواه دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. دوی ته وایا زما رب ماته حق په ځل کې راچوي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو ښه عالم دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وایا حق راغه او اوس باطل هیڅ نشي کولای. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وایا کزو بیلاری شوی یم نو زما د بیلاری کېدو وبال پما دی او کزو په سملاریم نو دا د هغه وحی وجدا کوم چې زما رب پما باندې نازلوي هغه هر څه اوري او ډیر نږدې دی. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. کاش چې ته دا خلک په هغه وخت کې ووینې کله چې دوی په یره ګرځي او د بچ کېدو رو ګدر بچرتا نمومي بلکې د نږدې نه برانی ولي کیږي. په هغه وخت کې با دوی وایي چې مونږه د رسول په تعلیم باندې ایمان راوړو حالکه اوس لري پاتې شوی سي چرته په لاس راتلی شي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. د دین مخکې دوی کفر کړي وو او به تحقیق به نوې خبرې کوله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. په هغه وخت کې چې با دوی د کم سیس آرزو کوي داغه نه با محروم کړی کیږي لکه څنګه چې با د دې مخکینی ملګری محروم کړی شوی وي. بهشکه دوی په لوی گمراه کن شک کې پراته وو.